ډرپوک دی د دله بچیا ستا هغه پلار نیکه یهودي ډرپوک سو د بېغیرته بچیا بیلمازه ته صحابو ته ډرپوک وې د صحابو نه خبرې کله چې د حدیبیې په مقام باندې سهیل ابن عمر دا ډیمانډ وکړو چې محمد منم خو رسول الله نه منم محمد رسول الله علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای رسول الله ته کټ کا ابن عبد الله ولیکا هغه قلم تاوی محمد رسول الله په پوه شو چې علی خو دې ته جوړ نه لري کزمکه پورته خيږي اسمان خطر راځي خو زما د نوم سره رسول الله لګولې لري علی رضی الله تعالی عنہ کې دې نشي چې دا کټ کی باټم لاین پک کو نفسیات چکر د علی رضی الله تعالی عنہ به نکرا واغستو پاغه زګی رسول الله باندې دا سراح کو علي ته وی وس په ولیکه ابن عمر ابن عبد الله وس په ولیکه او دلته ګوره د دلګانو ماستر ته څه بے غیرته بچیا تا چې څوک منی غم ډیر بے غیرته دي د دلګانو اولاد صحابه وي سو بابا ابو یریدل څه ابا څه د طلحه وجود علما پکې ناس دي 76 کو سونه تیرونه نه وتا بیا نبی علیہ السلام ته کلک ولاړ چې تیر په نبی علیہ السلام نه نه یریدین سوال نه پیدا کی اکه دین شي ټاپک بل طرف ته روان نه هو الذین معه والذین هاي معه د دې څنګه یو ډېر لوی بزرګ دی هغه زما سزړه کې رااله چې کچره زم د محمد رسول الله په زمانه کې وې زړه کې مې رااله اډرس کړی مې نه ده راویستې مې د خولې نه ده ما به هم د صحابو په شانتې ډېر جوان مردي او د اعلی مطلب د مردانګۍ مظاهره کړې وه سمې به کړې وه زه به هم د صحابو په شانتې تکړه توپ به ما کړی وی زه د شپې خوب وینم او وی په خوب کې څه چلو شو نبی علیہ السلام و تسلیمات گاڑی کې سور دی مونږ سره صحابه هم دي او زه هم یم عمران زه هم یم وای کله داسې یو لختې غونتې راغی سورلي ودرېده سورلي کراس کولی نه شوه نو وای صحابه هم کوشو زم کوشومه وای ما داسې سار کو چېرته کمر ګورم چې دا لختې ډک کم څه نه کم دا لختې ډک کم چې د جانان سورلي پې کراس شي وای ما چې وکته شاته سورلی وی کراس شوه رالم چې لختي کې ګورم صحابه پکې ملاستو څنګه چې راپاسېدم وی ټوله شپه مې مولانا صاحب حلیجوي رحمت الله علیه فرمایي ما وژړل چې ربه بیا به دا سوچ هم نه کوم چې زه به د صحابو په شانتې کار وکړم صحابو ته زمونږ د هغې د خپو خاورو ته مونږ نشو رسېدی نو والذین معه الله رب العزت دې ځای کې څه ذکر کړه د محمد رسول الله د جماعت تذکره وکړه چې اعلی ترین جماعت د دنیا په مخ باندې کاغه تیر شوی دی هغه د چا دی د صحابو دی بدغه حدیبیې بدغه مقام باندې چې نن سبا یې نوی نوم دی شمیسي جدینه چې لږ مخکې ورشي بدغه ځای کې کله چې مکې مکرمې ته عمرې له محمد رسول الله راغی د ځای نه واپس کېدو ډېره طویل ترینه واقعه ده خو دغلته ول یو بادشاه راغلی دی بودیل وسره ټیبل ټاک کوي مکې والا رالیږلی دی چې وګوره د احرام په حالت کې د دوی سره اوښان هم دي د دوی سره په قاشونو کې تلوارونه هم دي ورشه چکې کا خبره ورسه وکړه چې دوی عمرې له راغلي که په مکه مکرمه باندې حملې له راغلي جنګ له راغلي که دوی عمرې له راغلي بودیل چې راغی کله د هغو سره کېناستو محمد رسول الله اودس کوي څه کوي محمد رسول الله اودس کوي د هغې نه چې کومې لاندې اوبه تویږي صحابه هغې ته لاسونه نیسي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لاړې توکي صحابه هغوی ته اکټیو ولاړ دي د هغې لاړې ځمکې ته نه پرېږدي بودیل د هغه ځای نه واپس شو وایي ناشنا قوم مې لیدلی دی هلکه داسې خلک ما چېرته نه دی لیدلی هغه د خپل جانان او د سردار هغه د خپل لیډر د هغې استعمال شوي اوبه ښکته نه پرېږدي د هغې لاړې ځمکې ته نه پرېږدي د هغې د دانې وینه هغه څکي داسې خطرناک خلک دی خو راغلی عمرې له دی راغلی د عبادت له دی راغلی جنګ له نه دی وګورئ ما داسې شیدایان نه دي لیدلي بودیل ورته وي د احباش قبیلې سردار ورته وي مختلف سرداران ټیبل ټاک ته راځي چې نبی علیه السلام واپس کړي خو چې دا مناظر ګوري مکې ته واپس کېږي ګورئ وایي داسې جماعت مې نه دی لیدلی کوم چې د محمد رسول الله سره دی صلی الله
علیه وآله وسلم. والذین معه ځکه قرآن کې الله ذکر کوي لیکچرر سے اسی نه ذکر کوي څه هغه زنانه ده که نه د احد جنګ زما سټاپ یک بل طرف ته روان دی خو زه به رو رو بیا وایي د نیمه ګنټه کې هم دغه یي نه څه د نیمې ګنټې هم دغه بیاني نه او الله دې حاجي صاحب له جزای خیر وکړي چې دا مصیبت یې شاته لګولی ډېر زیاتې دعاګانې مو ورته وکړي کم جومات کې چې دلته ګړۍ لګېدلي که نه بس زما په خېټه هسې دړ شي څه ځینې ځایونو کې خو راکوزه کړم زه یم راکوزه کوي مړه دې پښتنو کې اویرنس نشته څه په شادي حال کې دوی ګړۍ ته نه ګوري که ډمې ګړۍ دوی ورته نه ګوري مس مردان د ساره پورې ګډه شي خیال یې که نه دا بېغیرته پښتانې ګړۍ دوی ګړۍ ته نه ګوري خو قدرتي خبره ده چې کله جومات ته راشي او یو 3 منټه ور واوړي نو په ده باندې بیا څه ولګي خارخ نه یو بل سیز دی بابا ډاکټر صاحبان ولا بیا بیمه دوایي اډوایس کوي سی نوم دی ډاکټر صاحب زینټک ته څه شی دی هغه د شپې چې وخوري او هغه ساره مواد یې ویشتي هغه شی زینټر زه لږ به دې کې خطا کېږم 2002 کې مې ډاکټري پرېښې ده او وخت کې زه ډاکټر وم او چې لږ لږ خو پریکټس مې شته خو بهرحال دغې ته اوس جوړ نه کړي چې یو کلینیک کولاو کړم نو ما نه اوس چا تپوس وکړو دا طلبه لږ شرارتي دي ما ته یې مولانا صاحب دې کې څنګه چینجي مې دا بهر چې به دې خېټو که کمي دا یو سري او به دې جومات کې چې نو دا 3 سري دی د هر طرف نه ټک ورکوي څه نو دی به غونځېږي به دې کارپېټ باندې دا به دې قالین باندې نه صحیح غونځېږي چې مولوي صاحب 3 منټه ور واړېله څه 15 منټه ور واړېله الله دې زموږ زړونه په جومات کې ولګوي